حج د پاره اته شرایط دي چې ډومبه شرط اسلام چې یو شخص مسلمان وي نو هغه باندې حج فرض وي او نو دی بزیاله کافر سره کډیر مال حال وي نو د باندې حج فرض نه دی دغه رنګي دویم عاقل چې عقلمند وي او خيار سړی وي لیونی سړی باندې یا لیونی زنانه باندې حج فرض نه دی دغه رنګي بالغ سړی یا هلک یا بالغه زنانه یو انسان د بلوغت نه مخکې حج کو نو دای نفلی حج دی کله چې دغه انسان که زنانه وي او که نارینه وي چې کله بیا بالغ شو نو بیا به د دوباره فرضي حج ادا کوي دغه رنګي آزادواله یعنی دلاری کې امن وي پلار باندې سو دشمن نوي لار صفاوي څه خطر نوي نو دا هم د حج د پاره شرط پنځم نمبر وس او طاقت چې توفیق وي بدني هم چې د په بدن باندې هم برابر وي او په مال حال سره هم برابر وي چې د لارې خرچه هم کولې شي او الته چې کوم وخت تیری د الته هم خرچه برداشت کولې شي او په خپل غیر موجودګۍ کې د خپل بچو د پاره دون مال حال پری دي چې د راتلو پوری هغه استعمالول شي البته حج لذي وس او طاقت دغه رنګي چې د چا شپږم نمبر غلام نوي چې د آزاد وي غلام سړی ماندي حج فرض نه دی اوم نمبر زنانا د پاره محرم کیو زنانا بډای وي او که ځوان وي خو محرم ولا شرط محرم مطلب څه دی چې دا برور سره زی پلار سره بزي زوی سره بزي خاون سره تلی شي نو کدا داسې زنانا چې هغه سره داسې محرم سوق نوي نو دا د حج لنزي دي ته عذر دی ته عذر دی الله تعالی ته ناراضه کیږي نه ګوره په دې باندې او اتم نمبر شرط چې سلامتی د سفر اخراجات دا خو پکې رااله د سفر اخراجات هم دا شرایطو کې راځي چې د سفر د لارې اخراجات چې دا د برداشت کولای شي نو دا هم د حج د پاره شرط نو د حج فرضیت دا په 9 هجری کې شوه حج په 9 هجری کې فرض شوه دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک داسې حال کې حج کی چې د حج په دوران کې فحش کلامونه کی او د ګنا نه ځان محفوظ او ساتي نو داسې د ګنا نه الله تعالی پاک کی لکه چې څنګه مور نه ماشوم پیدا شي او د ګنا نه پاک وي داسې د ګنا نه الله تعالی دې پاک کی دغه رنګ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا حج دا ګناهونه داسې ختمي لکه چې څنګه او بو په یو ګنده سیز باندې راشي او ټول ګند ځان سره یوسي وای داسې دا ګناهونه الله تعالی د حج د برکته ختمي ګوره حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
فرمای چې ما د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې کله تاسو حجی صاحب سره ملاویږئ چې کله دی واپس راشي نو وی د سره سلام وکي یا مصافحه ور سره وکي او د کور د داخلي دون مخکې ورته د خپل ځان د بخنه دعا وغواړي چې ماته د بخنه دعا وکا وی د کور د داخلي دون مخکې الله تعالی دغه حجی صاحب هر دعا قبلې ګوري وی ځکه چې دغه حجی صاحب ته الله تعالی بخنه کړی دا ګوري نو د هر درخواست دعا الله تعالی قبلوی ګوره حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو عمره تر بل عمرې پورې د ګناهونو کفاره ده یعنی چا عمره کا او کال دو پس بیا عمرې لاړو نو دغه عمرې د دوه عمرو ترمنځ چې د نسونه گناهونه شوی دي صغائر الله تعالی ورته هغه ټول گناهونه معاف کړي او د حج مبرور بدلا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه د جنت چې د قبول شوی حج بدلا دا صرف جنت ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي رااله ورته فرمایي د الله رسول کوم عمل ډیر زیات بهتر دی محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې د الله او دغه پر رسول باندې کلک ایمان ساتل دا ډیر زیات بهتر عمل دی بیا ورته فرمایل اے د الله رسول دینه بعد بیا کوم عمل بهتر دی وای جهاد فی سبیل الله دا ډیر بهتر عمل دی وای بیا دین بعد کم بهترین عمل دی محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک وته فرمایل چې دین بعد د قبول شوی حج دا ډیر بهترین عمل دی چې څوک حج کوي داغه حج الله قبول کی وای دا ډیر بهترین عمل دی ګوره څوک چې پر رمضان المبارک کې عمره ادا کی محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د تب الله تعالی د حج عمره ثواب الله ولیکي ګوره او دا رنګي د ترمذی شریف حدیث مبارک ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د بیت الله شریف نه 50 طوافونه وکي 50 طوافونه برابر کی وای د داسې د ګنا نه صفا شو لکه چې څنګه مور نماشو پیدا شي او د ګنا نه صفا وي داسې د ګنا نه صفا شو چې 50 طوافونه د برابر کی ګوره او حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج او عمره یو بل پسې کوي ځکه چې دا دوانه فقر او نستی او گناهونه داسې لری کوي لکه چې د اور په بټۍ کې اوسپنا یا سرزر یا سپینزر واچي او د دین خیره لری کوي داسې چې کوم دی دا عمره او دا حج داسې د گناهونه ختمي د تانه ګوري داسې تانه دا فقر او تنگ دستی در نه ختمي ګوري محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حج او عمره سره الله تعالی غریبی د انسان ختمي ګوري او بل حدیث مبارک کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج او عمره والا دا د الله تعالی ملمانی دي ګوره د چې کوم دعا غواړي د هر دعا به الله تعالی د دې قبلوي ګوره او د چې د الله نه بخنه غواړي الله تعالی به دې ته خامخا بخنه ورکوي ګوره دا رنګي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د حج پنیت باندې د عمرې پنیت باندې یا د جهاد پنیت باندې د کور نه ووتو او پلاره کې دی وفات شو نو د پاره الله تعالی په عملنامه کې د حج د عمرې او د جهاد اجر کامل الله تعالی په عملنامه کې لیکي ګوره پورا حج ثواب ورته الله تعالی په عملنامه کې لیکي ګوره او محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک حج نه کوي او حج په فرض وي وسو طاقت شتا محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي
چې د يهودي مړ کیږي او که نصراني مړ کیږي دا خپل خوخه ده وي ني محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته داسي د بیزاری اظهار فرمایلی دی څنګه چې يهودي او نصراني نه په يهودیت او په نصرانیت باندې الله تعالی خپوي وای داسي دین الله تعالی په حج نکول باندې خپوي ګوره او دا د شریعت مسله ده چې پچا باندې حج فرض دی او د حج نه کوي د به فساقو سره پر ورځ د قیامت پاسي ګوره د گواهی به نه قبليږي ګوره حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې خلق په علاقہ کې وګرځول ورته فرمایل چې تاسو ګورئ چې په کوم خلکو حج فرض دی او هغه حج نه کوي نو زبا باغی باندې ټیکس کېدم جزیه به تیل اخلم فدیه به تیل اخلم نو چاته نه تاسو کو چې قربان فدیه او ټیکس هو دا خو د کافرانو نه غستل کیږي تاسو د هغه خلکونم ټیکس اخلي چې کوم حج نه کوي محبوب د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې آو زبد هغه خلکونه هم ټیکس سلام چې کوم حج په فرض یو د حج نه ادا کوي حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ په ټیکس مقرر کړو چې د ایمان مکمل نه دی ګوره ایمان ناقص دی ګوره حضرت نهرانی رحمت الله تعالی علیه یو بزرگ شخص تیر شوی دی دی فرمای ورځ ما ځان د پاره او به ګرمولې وای به می ګرمولې وای ما د اوخ یو خپه می روړه وغه می اور کې خودله ما چې پدی سره به ګرمي شي زر وای هغه د اوخ په ناګهانه د نغرینه بهر را لړ شو وای بیا مې روچته کا بیا مې کې خودله وای چې بیا مې کې خودله نو بیا را لړ شو وای بیا را پاسېدم بیا مې هغه د اوخ پر روچته کا اور کې مې کې خودله خو په دا ځلمان دی د اوخ پر لګی شو او زپی پسینه باندې ولګیدم او ډیر زیات غبراو شوم وای ما ویل چې دا څه چل دی و یو غیبی आवाज راته وشو چې تا ته پته شته دا د کوم اوخ پدا دا د هغه اوخ پدا چې دی لس پیری حجیان بیت الله شریف ته بوتلی دی ګوره لس پیری حجیان بیت الله شریف ته بوتلی دی او الله نه غواړي چې د داسې اوخ پدی په اور کې وسوځي ګوره نو تاسو خپل سوچو کوي چې کوم حاجی صاحب یا عمره والا په بیت الله شریف کې طواف کی د صفا او د مروه سعی وکي هغه به الله تعالی څنګه په عذاب کې مبتلا کوي بیا خامخا به الله تعالی هغه ته بخنه کوي ګوره دارنګ حضرت علی بن موفق رضی رحمت الله تعالی علیه چې دا یو ډیر لوی شخصیت په مقدس مکه تیر شوی دی حضرت علی بن موفق رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پاره حج کولو وای محبوب علیه الصلاۃ والسلام را ترا په خوب کې ملاقات کو وای ما ته فرمایل چې اے د موفق زویا تا زما د پاره حج کړو وای ما او تعرض کو چې او قربان ما ستاسو د پاره حج کړو وای بیا راته فرمایل چې تا ما د پاره تلبیه ویلا زما د طرف نه دی تلبیه ویلا وای ما ورته فرمایل چې آو مستاسو د طرف نه تلبیه ادا کا وای راته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے علی بن موفق پر ورځ د محشر بزستا د پاره کافی ام بس زب پر ورځ د محشر تا د لاس نه نسم او جنت ته بد داخلو ما او د حساب او د کتاب نه مخکې بد تا جنت ته داخلو ما خلق سره بلا حساب کتاب کیږي او ته د جنت په نعمتونو کې مصروف
کنز العمال کې لیکي چې څوک حج کی د الله د رضا د پاره وای دی با داسې حجی با پر ورځ د محشر د 400 ګناهګارانو شفاعت کوي. ګورئ د 400 د ګناهګارانو شفاعت پکې او د یو طواف الله تعالی دون اجر ورکي چې یو طواف شي کله یو حجی سے بیا عمره والا ادا کی دا یو غلام د آزادې دو ثواب ورته الله تعالی په عمل نامه کې لیکي. ګوره او د حج دا ایامو کې چې کله د حجیان صاحبان ګرځي کله مینا ترازی کله مزدلفه ترازی کله عرفات ترازی کله طواف زیارت ل بیت الله شریف ترازی وای په هر قدم ورته الله تعالی وسو چې کوم دی نیکی ور کوي. ګوره او التا حدود د حرم کې خو بیا هر نیکی په 1 لاکھ ته ګوره کو وسوا 1 لاکھ کو تواړو لشنو په یو قدم باندې د 7 کروڑ نیکی ملاویږي. ګوره 7 کروڑ نیکی ورته الله تعالی ور کوي. ګوره دغه رنګي کله د عرفه ورځ کله چې د عرفه ورځ د جمعې مبارکه پر ورځ باندې راشي زمون په معاشره کې وای دا ورته ویل کېږي وای دا حج اکبر دی. نو په هغه موقع باندې چې د عرفه ورځ د جمعې مبارکه پر ورځ باندې رااله نو وای داسې حج ثواب الله تعالی د یو حجونو نم زیاده ور کوي. ګوره دا یو حجونو نه هم الله تعالی ثواب تعالی در کوي. ګوره والله تعالی دیو کی چې زمو استاد د خپل سفر دی د حج او د عمره په سعادتونو باندې بیا بیا نصیب شي او د هر چا د زړه ارمان وي. نزهت المجالس کې لیکي چې ورځ د بیت الله شریف د الله نه اجازت واغستو چې الله زستا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام سلامي د پاره زما مال اجازت راکا و یا الله تعالی ورته اجازت ورکو روحانی طور باندې د بیت الله شریف د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سلامي د پاره رالو وې د بیت الله شریف رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې د الله رسوله د 3 قسمه خلقو شفاعت تاسو مکوئ دا بزکوما تاسو د دین اخلاص وسی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې اے بیت الله شریفه تب د کوم خلقو شفاعت کې وې دی بیت الله شریف ورته فرمایل چې زبا د هغه خلقو شفاعت کوم چې کوم خلقو زمانہ غیر شاپیره چکرونه وهلي دي طواف کړي دي بل زبا د هغه چاته شفاعت کوما چې څوک مال راتله او پلار وفات شو او بل به د هغه شخص ته شفاعت کوما چې د چا په زړه کې زما سره ډیره زیاته مینه وي محبت وي چې زبا کله بیت الله شریف دیدار کوما خو ټول عمر کې داغه وسو طاقت برابر نشي او وفات شي پر ورځ د محشر به د داس انسان هم ز شفاعت کوم. ګوره د داس انسان به هم ز شفاعت کوم. ګوره او اولیاء کرام بزرگان دا روحانی طور باندې راضی. ګوره حجونه کوي. ګوره دارنګي د مسلم شریف حدیث مبارک ته حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې مونږه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره په سفر کیو او په وادي ارزق کې مونږ روانو په وادي ارزق کې چې کله مونږ راو رسیدو وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه د موسی علیه السلام روان دي او تلبیه وی حج د پاره تشریف وړي لګیا دی. نو پس د وفات انبیاء کرام اولیاء کرام ته دا شان الله ورکړي دی. ګوره دارنګي بیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای د مسلم شریف حدیث مبارک ته د مشکات شریف کې هم د حدیث مبارک شتا چې کله وای مونږه وادي هرشا ته رسیدو وای محبوب علیہ السلام فرمای چې دا کم ځای دی
وی مونږ ورته فرمایي چې دا وادي هرشا ده. وی محبوب علیه السلام فرمایي ما حضرت یونس علیه السلام کتو چې یو سره اوخه باندې تشریف فرماو او بیت الله شریف ته روان دی او لبیک اللهم لبیک ناری وਹੀ لګیا دی. لبیک اللهم لبیک ناری وਹੀ ګوره نو داسې خلق شته ګوره روحانی طور باندې. دارنګه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي د کشف الغمه دا حدیث مبارک ته چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې وادي عصفان ته رسیدو. وادي عصفان ته چې رسیدو ای محبوب علیه السلام فرمایل چې ما حضرت هود علیه السلام او حضرت صالح علیه السلام قتل چې په اوخو باندې تشریف فرما دي او تلبیه وی لبیک اللهم لبیک ناری وਹੀ او په طرف د بیت الله شریف روان دي. ګوره نو دینه دا معلومیږي چې اولیاء انبیاء کرام روحانی ګوره چې د دې تصرف ته روح البیان کې ملکی چې دوی کوم ځای غواړي دی ګوره هر ځای ته تللی شي د الله په حکم سره. ګوره د الله په حکم سره ګوره نو الله تعالی دې زموږ د ټولو د خپل سفر نصیب وګرځي. د حج 3 فرایض دي. یو احرام دی. احرام حج کې دا فرض دی. دارنګي وقوف عرفه د عرفي پروز باندې او درېدل الله تعالی ته دا هم فرض دي. طواف زیارت دا هم په حج کې فرض دي چې دا 3 اشیاء تا وکړه دوستا حج برابر شو. او که واجبات در نه پاتې شو نو پاغي باندې بیا دم به ورکې شپږ واجبات دي پکې. نو الله تعالی دې داسې سعادتونه زموږ تاسو د ټولو دي الله نصیب وګرځي. او ان شاء الله تاسو ټولو ته علم دی چې زمونږ د الله په فضل سره او د خپل مرشد په دعا سره د حج بیت الله سفر دی. ان شاء الله کوشش وکوي چې هر جمعه درود شریف ختم لا راځي، هر جمعه ذکر ترازي. او د ناتوانانو حضراتو تمیم درخواست دی چې دای به هم خپل حاضری لخيره لګي. ان شاء الله چې تاسو دلته کې ذکر اسکار کوي زمونږ با تاسو ته د هغه خپل زمکه باندې دعاګانې کو ګوره. او نو د جمعې مبارک ورځ باندې بیا زمونږ دعا تسنګوي. زما دعا ته بیا داسي وي چې الله کوم خلق پاستانه کې ختم لراغلي دي، درود شریف لراغلي دي، ذکر لراغلي دي، نو یا الله دا غي ایمان سلامت کې دا غي مشکلات آسان کې نور چې هغه وخت کې بیا م دعا غواړو. نو کوشش وکړئ چې هغه دعا کې ځان را وستلو د پاره خامخا د جمعې پر ورځ باندې حاضری دلته لګوي. او الله تعالی دې په خیر سره زمونږ د ورځې شپې په عبادتو کې تیری کی. او الله تعالی دې بیا په خیر سره خپل وطن سره په عزت سره راولي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.